أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د همرا ولسد د غزا سبب د دې پس منظر په تیره خطبه کې بیان شوی وو. بهرحال کله چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د دغه سازش نه خبر شو چې هغه د احد جنگ نه پس لارې نه د واپس او په مدینه باندې حمله اراده لري، نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر او حضرت عمر راوخته او هغوی ته هغه د مزنی صحابي چې د آیت الله راوړی و هغه ورته دغه خبره ورته وکړه، نو هغه دوه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله د دشمن طرف ته راځي چې زو چې هغه زموږ په بچو حمله ونه کړي. نو کله چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سهار د لمونځ نه فارغ شو، نو هغوی خلک راوخته او حضرت بلال ته وفرمیل چې هغې د اعلان وکړي چې رسول الله تاسو له حکم ورکوي لګیا دی چې د دشمن په خلاف راوځئ او موږ سره به هم هغه خلک راځي چې تېره ورځ په جنګ کې شامل وو، یعنې څوک چې د احد په جنګ کې شامل وو هغه خلک به دوی سره ځي. د اسلام د بیرغ او بیا د مدینې کې د قائم مقامه باره کې لیکل شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپله جنډه راوخته چې د تېره ورځ نه لا تړلې شوې وه، لا کولاوه شوې نه وه. نو هغوی هغه جنډه حضرت علي له ورکړه او یو ځای کې دا هم بیان شوی دی چې حضرت ابوبکر له ورکړې وه. په دغه موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابن ام مکتوم په مدینه کې خپل نائب مقرر کړی وو. سیرت نگاران دا لیکي چې دشمن پسې د وتو دغه فیصله د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډیره دانشمندانه فیصله وه. تفصیل کې دا بیان شوی دی چې د منافقانو په خیال د احد په جنګ کې د 80 کسانو د ژوند د زیان نه پس په بله ورځ دشمن پسې بغیر د اضافي افرادي قوت نه تلل دا انتهایی خطرناکه خبره وه. خو وروسته چې کوم بیا حالات هغې دا ثابته کړه چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فیصله انتهایی دانشمندانه فیصله وه او په دې مسلمانانو ته بې شمېره فایدې ترلاسه شوې. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ټوله شپه د جنګ نه پس چې کوم د صورتحال پیدا شوی په دې باندې په غور هغوی د ټوله شپه تېره کړې وه او اندېښنه د هغوی دا وه چې که د احد نه په واپسۍ دا کوم مشرکان چې مکې ته ځي هغوی دا سوچ وکړو چې باوجود له دې چې د جنګ په میدان کې زموږ پلو دروند وو موږ دې نه څه فایده پورته نه کړه، نو یقینا هغوی به ندامت محسوسوي او بیا به هغوی د لارې نه واپس شي، په مدینې باندې به بیا حمله وکړي. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بهترینه جنگي حکمت عملي خپله کړه او د دشمن پسې د تلو هغوی فیصله فرمایلې وه. دغه فیصلې د مجاهدینو حوصلې نورې بلندۍ ته ورسولې او د منافقانو په زړه
د رسول کریم د قوت ارادي او د قوت یقین هیبت دغه فیصله تاریخ او بل خوا چې کله دشمن خبر شو چې اسلامي لښکر هغې پسې را روان دی نو د هغوی د حوصلو چې کوم تتې ډیوې وې هغه مړې کېدل شروع شوې. دا د یو د سیرت کتاب نوٹ دی. د منافقانو رئیس عبدالله بن ابی هم د رسول کریم نه د هغې سره د تلو اجازت غوښتی و. هغه رسول کریم له راغلو او په دغه غزا کې د شاملېدو یې خواست ورته کولو. حالانکه د احد په غزا کې صرف دا نه چې په خپله دا واپس تللی و بلکې ځان سره 300 خپل ملګري هم واپس کړي وو. په دغه حرکت به یقینا هغه شرمنده و او شاید هم دغه ندامت داغ ختمولو لپاره یا خدای خبر چې بل سازش په وجه هغه دا اجازه غوښتو ځکه چې د منافقینو خو څه پته نه چلی. خدا د نبی کریم په خدمت کې حاضر شو او هغوی سره د تلو اجازه غوښتو نو رسول کریم منع کو هغه ورته وی چې نه. زخمیان چې کوم صحاباو کې چې د احد په جنګ کې ورمای سخت زخمونه راغلي وو او دینه باوجود هغې د رسول کریم د حکم د پوره کولو کومه نمونه ښودلې وه. دې باره کې لیکلي شوی دی چې د رسول کریم دا اعلان وو چې څنګه چې دا اعلان هغوی وکړو نو د عشق او د وفا دا مخلصه جانثاران دوی خپل زخمونه سنبال کو خپل اصلي په لاس کې راواخیستی او یو ځل بیا راووته. یعنی چې کله رسول کریم دا اعلان وفرمایلو نو په فوري طور هغوی راووته. حضرت اسید بن حضیر باندې 9 زخمونه راغلي وو. هغوی لا اراده کړې وه د دارو لګولو پې چې د هغوی غوږونو ته دا اواز ورغلو نو هغوی خپل په زخمونو باندې دارو لګولو لپاره ایثار نه شو روان شو. بنو سلمه 40 زخمیان راوتي وو او رسول کریم چې هغوی ولیدل چې په داسې حال کې هغوی حکم پوره کوي لګیا دي نو د هغوی لپاره د مغفرت دعا وکړه او دا یې وفرمیل چې اللهم ارحم بني سلمه چې یا خدایه په بنو سلمه رحم وکړه. په طفیل بن نعمان 14 زخمونه راغلي وو. خراش بن سما 10 زخمونه راغلي وو. کعب بن مالک 10 نه زیات زخمونه لګېدلي وو. قطبه بن عامر باندې 9 زخمونه لګېدلي وو. خو دې نه باوجود مسلمانان د خپل وسلو طرف ته ورمنډه کا او خپل زخمونو باندې ملهم لګولو لپاره میثار نشو. خدای پاک د رسول کریم د اصحابو همدغه بې مثله جذبه په خپل کلام کې مرقومه کړې ده دې لپاره چې تر څو چې دنیا شته په دې باندې دی د عقیدتونو د ګلونو باران دی روان وي. خدای پاک فرمایي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. چې هغه خلک چې خدای او رسول ته لبیک وې بس له دې چې هغوی باندې زخمونه لګېدلي وو نو په هغې کې هغه خلکو لپاره چې احسان وکړو او تقوا یې خپله کړه ډېر لوی اجر دی. حضرت عائشہ فرمایل چې د دې یو مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ هم دي. د
حضرت جابر بن عبدالله ته د اجازت ملاوېدو باره کې دا ذکر ملاوېږي چې د رسول کریم له طرفه دا اعلان شوی و چې په دغه جنګ کې به صرف همهغه خلک ځي چې د احد په جنګ کې شامل وو او په دې خبره باندې په سختۍ عمل هم شوی و. خو یو خوشبخته مخلصه صحابي داسې وو چې د احد په جنګ کې شامل نه وو خو هغوی ته اجازت ورکړل شوی و او هغه حضرت جابر بن عبدالله و. ابن اسحاق او ابن عمر بیانوي چې جابر بن عبدالله رسول کریم له راغله ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو منادي دا اعلان کړی دی چې موږ سره به همهغه خلک راځي چې تېره ورځ یعنې د احد په جنګ کې موجود وو او زه جنګ کې د شاملېدو خواهشمند وم خو زما پلار زه د خپلو اوو خویندو لپاره شاته پرېښی وم او د یو قول مطابق د هغې د خویندو شمېر 9 و. بهرحال دی وی چې زما والد ماته دا وی چې زما زویه ما لپاره او تا لپاره دا مناسبه نه دي چې موږ د دا ښځې بغیر د یو د سړي د نګرانۍ پرېږدو او دا کمزورې ښځې دي زه دې لپاره ویره لرم او زه د رسول کریم سره په جهاد کې تاله په ځان ترجیح نشم ورکولی دا هم ده چې ښځې هم یوازې نشو پرېښودی او جهاد ته هم زه پخپله تل غواړم نو زما دا خواهش دی چې زه ورشم او ته لاړ نه شې نو ته خپلو خویندو سره ایثار شه او زه به رسول کریم سره په جهاد ورشم. نو زه د خپل د پلار د دغه حکم په تعمیل کې جهاد کې شامل نشوم پرون یعنې زما پوره اراده وه. نو د حضرت جابر د عشقو د مینې نه ډکې دا خبره چې د عشقو د مینې نه ډکه دا خبره چې رسول کریم واورېده نو هغوی له اجازت ورکړو. نو په دې به حضرت جابر به په فخر دا وی چې ما نه علاوه رسول کریم سره یو داسې تن نه وتلی چې تېره ورځ په جهاد کې شریک نه وی او هغوی نه ډېرو داسې خلکو اجازت غوښتی وو چې تېره ورځ په جهاد کې شریک نه وو خو رسول کریم ورته انکار کړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې روان شوی وو جنګ لپاره چې د هغوی مغز زخمي وو تندیم زخمي وو غاښ یې مات وو او لاندینۍ شونډه د ځینې روایتونو مطابق دواړه شونډې د دننه زخمي وې او په ښي ولي یې د ابن کمیه د تورې زخم و او دواړه ګوډې هم د هغوی زخمي وې. نو رسول کریم مخکې جومات ته تشریف یوړل د هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو خلک راغونډ شوي وو خپل اس هغوی د جومات په دروازه راوغوښتو او هغوی سره هم یو اس و رسول کریم سره یو او په دغه غزا کې صرف هم رسول کریم سره دا اس و او چې کله رسول کریم روان شو نو هغوی ذره او خود هم اغوستی وو او صرف د هغوی سترګې ښکارېدې او دغه دوران هغوی ته حضرت طلحه بن عبیدالله میلاو شو نو هغوی ورته وفرمیل چې ستا وسله چېرته ده نو حضرت طلحه ورته عرض وکړو چې جوخته ده او په دا هغوی وویل چې ورغله او خپله وسله راواخیسته او هغه د حضرت طلحه په صرف سینه د احد د جنګ 9 زخمونه وو او ټول شمېر د زخمونو د هغوی په بدن باندې د 70 نه زیات وو. حضرت طلحه بیانوي چې زه د خپلو زخمونو په مقابله کې د رسول کریم د زخمونو باره کې زیات فکرمند وم وی رسول کریم وی راغلم تپوس یې وکړو چې ته ستا خیال څه دی چې دښمن به چېرته اندازه دې څه ده چې د ابوسفیان دغه لښکر به چېرته نو ما ورته عرض وکړو چې په نشیبي علاقه کې نو هغوی وفرمیل چې زما هم دا خیال دی او هغوی بیا دا وفرمیل چې تر څو چې د قریشو تعلق دی دوی ته به هېڅ چېرې موقع میلاوه نه شي بیا آینده چې موږ سره د داسې وکړي تر دې چې خدای پاک به مکه زموږ په لاس باندې فتح کړي. او یو روایت مطابق رسول کریم حضرت عمر ته فرمایلي چې یا ابن خطاب آینده هېڅ چېرې به قریش موږ سره داسې ونه کړی شي تر دې چې موږ به حجر اسود ښکلوو. ثابت بن سالبه خزرجي هغه تن و چې تر حمراء الاسد پورې د رسول کریم د لارې رهنمایي کوله او د یو روایت مطابق ثابت بن زحاق رهنمایي کوله 2 روایتونه دي دا. رسول کریم په دغه موقع 2 اصحاب مخکې روان کړي وو چې هغوی د خبر
راوړي. رسول کریم د تفصیل دغه شان دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قبیله اسلام یو خاق د بنو سهم نه د سفیان دو زامن سلیت و نعمان د خلکو د خبر راوړو لپاره مخکې لېږلي وو. درېیم تن د قبیله اسلام یو خاق بنو عمیر هغې نه ورسره لېږلی وو. دغه نامه نه ده بیانه شوې. دې کې دوه دا کسان چې کوم هغه همراه الاسد په مقام باندې قریشو سره ملاو شوي وو. قریشو خبرې کولې او چې دا دواړه ولیده نو دوی ووژل. او چې کله رسول کریم د خپلو اصحابو سره روان شو او په همراه الاسد چې هغوی ورسېدل ته چې ایثار شو نو هغه وخت بیا هغوی دغه اصحاب په یو قبر کې ښخ کړي وو. لاشونه هلته پراته وو. دا دواړه ملګري وو. په دغه غزا کې د دو انصاري ورونو د اطاعت چې کومه نمونه ښکاري چې څنګه هغوی په زخمی حالت کې پیاده سفر کړی وو. تفصیل کې دا راځي چې حضرت عبدالله بن سهل او حضرت رافع بن سهل دا دواړه وروڼه وو چې د عبدالاشل قبیلې سره تعلق لرلو. کله چې دوی د احد د غزا نه واپس شو نو سخت ژوبل وو او جنګ کې زخمی شوي وو. حضرت عبدالله زیات زخمی وو او چې کله دغه دواړو د رسول کریم دا حکم واورېدو د همراه الاسد طرف ته د تلو او د شاملېدو نو دې کې یو بل ته وویل چې قسم په خدای که موږ رسول کریم سره په دغه غزا کې شریک نه شو نو دا به یوه ډېره لویه محرومي وي. دا و د هغوی ایمان. بیا هغوی دا وایي چې قسم په خدای موږ سره خو سورلی څاروي هم نشته چې موږ پرې سواره شو او نه موږ خبرو چې دا کار به څنګه کوو. نو حضرت عبدالله وایي چې راځه موږ پیاده به روان شو. نو حضرت رافع وایي چې قسم په خدای د زخمونو په وجه زه خو د ګرځېدو توان نه لرم. دا حالت و د هغوی. نو د هغوی ورو چې راځه موږ به ورو روان شو او د رسول کریم طرف ته به لاړ شو. نو هغوی دواړه په مدو ګډو قدمونو روان شو او چې کله به حضرت رافع څه کمزوري محسوسوله نو حضرت عبدالله به هغوی په خپل ملا سور کو. کله به هغوی پیاده روان وو او داسې حال و چې دواړه زخمیان وو چې کوم بهتره وو نو هغه چې کوم زیات زخمی هغه په خپل ملا سور کو. خو او رسول کریم طرف ته هغوی روان وو. د کمزورۍ په وجه به ځینې وخت داسې حال و چې حرکت به هم نشو کولی او ان تر دې چې د ماسخوتن په وخت هغوی د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو. صحابه هغه وخت اور بلولو یعنی سر شوي ولته هغوی هغه وخت هغوی دواړه د رسول کریم په خدمت کې چې وړاندې کړی شو نو هغه شپه د رسول کریم په پیاره باندې حضرت عباد بن بشر مقرر وو. چې کله دوی ورسېده نو رسول کریم دوی دواړو نه تپوس وکړه چې کوم څیز تاسو درولی وئ. نو دوی دواړو دا سبب وویل ورته چې څه وجه به تفصیل یې وویل ورته. نو په دې رسول کریم دواړو له د خیر دعا ورکړه او دا یې وویل چې که تاسو ته اوږد عمر نصیب شو نو تاسو به ګورئ چې تاسو ته به د سورلۍ لپاره اسونه او خچرونه او اوښان به د چې کوم څاروي دي دا به درته نصیب شي او یعنې لا خو تاسو په ماتو ګوډو قدمونو راغلي یئ خو که ژوند د موږ دی نو دا به وګورئ چې دا ټول هر څه به تاسو ته میلاویږي. خو ورسره دا مو فرمیل چې هغه به تاسو لپاره تاسو دواړو لپاره د دغه سفر نه به بهتر نه وي دا کوم چې تاسو اوس کړی دی. دا به ماتو ګوډو قدمونو چې کوم راغلی نو دا ستاسو د دغه سفر ثواب دومره دی چې د هغه زمانې چې کوم بهترینه نعمتونه دي د هغې نه هم زیات دی. دا هم ویل کېږي چې دغه واقعه د حضرت انس و مونس د فضاله زامنو ته پیښه شوې وه. نو ځکه ممکنه ده چې دغه واقعه دواړو سره شوې وي. بیا ذکر راځي د مسلمانانو د لارې سامانو د حضرت سعد بن عباده د سخاوت. د دې تفصیل داسې بیانېږي چې حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې د همراه الاسد په غزا کې زمونږ د لارې عام سامان کجورې وې. کجورې به مونږ خوړې.
حضرت سعد بن عباده 3 شوخان او کجورې راوړې وې چې تر عمر الاسد پورې موږ لپاره کافي وي. راوی دا هم لیکلی دي چې هغوی اوښان هم راوړي وو او کله به یو ورځ به 2 یا کله به 3 هم هغه حلال کړی شو، یعنی کجورو سره سره د غوښه به هم خوړلی کېده. حکمت څه و؟ حکمت عملي څه وه د رسول کریم د دغه جنگ لپاره او څنګه هغوی دا غوښته چې دشمن د مروبه کړی شي. دې باره کې تفصیل دا لیکلی شوی دی چې دشمن په زړه کې روب جوړولو لپاره هغه د ویرولو لپاره یو طریقه دا وه چې د شپې په وخت به په کثرت د اور الهونه به روښانه کېده، یعنی اور به لګولی کېده دې لپاره چې د لښکر کثرت ظاهره شي او دشمن دې وویریږي. او ځکه به چې رسول کریم چېرته هم چې د شپې سریده نو صحابو ته به یې فرمیل چې هغوی د خواره شي او بیل د هغوی اور بل کړي. نو هر تن به یو ځای کې اور بلولو او په 500 ځایونو کې به اور بللی کې اور لګولی کېده تر دې چې د لرې نه به هغه ښکارېدو او د مسلمانانو د لښکرو د دغه اور ذکر تر لرې پورې بیا خور شوی و. په دغه وجه خدای پاک دشمن مروبه کو. یو ذکر راځي چې دغه دوران محمد خزائی ملاو شو رسول کریم سره او بیا ابو سفیان لم تللی و او د قریش د اسلام د لښکر نه ویرولي و. تفصیل داسې بیان شوی دی چې محمد بن ابو محمد خزائی رسول کریم سره ملاو شو. دا لا مشرک او ځینې سیرت نګارانو په دغه موقع د هغې د اسلام د قبولولو ذکر هم کړی دی، خو اکثر دا ویلي دي چې تر هغه وخته پورې د اسلام نو قبول کړی او بیا وروسته د اسلام قبول کړی و. د بنو خزاعه چې کوم مسلمانان وو او کوم مشرکان وو هغوی به د رسول کریم سره د اخلاص اظهار کولو. د دې چې د قبیلې دغه قبیلې چې کوم نور خلک وایي کې ډېر داسې و چې ایمان یې راوړو د اخلاص اظهار به یې کولو او دغه خلکو رسول کریم سره دا لوظ و چې ایب وایي چې د رسول کریم نه څه نه پټوي. او محمد دا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته ستاسو صحابو ته چې کوم تکلیفونه رسېدلي دي دا په موږ ډېر دا موږ ډېر محسوس کړي دي او زموږ خواهش دا دی چې خدای پاک د ستاسو مرتبه اوچته کړي او تاسو د هر تکلیف نه محفوظ وساتي. د همدردۍ په دغه اظهار رسول کریم محمد ته وفرمیل چې د ابو سفیان حسن شکني وکړه، یعنې ته په روان یې مخکې نو چې هغه سره ملاو شي نو هغه به لږ وویلی. نو دا حکمت عملي دی تیاره کړی په خپله. بیا محمد د هغه ځای نه د مکې طرف ته روان شو او رسول کریم لا هم په عمر الاسد کې ایثار و. هغه د روحا په مقام ابو سفیان د هغه ملګرو سره ملاو شو او روحا د مدینې نه تقریبا د 40 میل په مسافت باندې یو ځای دی. او هغه وخت د قریشو لښکر د رسول کریم طرف ته د واپس تلو باندې اتفاق کړی و. هغوی دا وی چې موږ د هغوی بهترینه خلک چې د هغوی سرداران دي د هغوی مشران دي هغه موجلې دي، حالانکې داسې خبره نه وه. حضرت حمزه او یو څو نور کسان کېدی شو، ګینې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه او دین علاوه ورسره نور ډېر نامتو سرداران او قایدین د خدا پاک په فضل د احد په جنګ کې محفوظ او مامونه پاتې شوي وو. او بیا هغوی دا وایي چې موږ د هغوی د بېخکنۍ نه مخکې واپس شو، اوس به موږ واپس ځو دوی به وژنو. یعنې دا چې کوم خلک پاتې دي موږ به دوی لپاره واپس شو، دوی به ووژنو، دوی نه به فارغ شو. نو ابو سفیان چې کله معبد ولیدو نو وایي چې دا معبد دی او د سره به څه خبر وي. نو هغه وایي چې وروسته حالات څنګه دي. نو هغه د ابو سفیان ویرولو لپاره وایي چې ما رسول کریم ما محمد صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري په داسې حال کې پرېښي دي چې هغوی یو ډېر لوی لښکر ځان سره کړی دی او تاسو ورسره روان دي او ما تر ننه پورې دومره لوی لښکر نه دی لیدلی. او د اوس د خزرج چې کوم خلک پرون وروسته پاتې شوي وو هغوی هم ورسره ملاو شوي دي. د ځان هم هغه څه کیسه جوړه په کې
وی هغوی دا لوز کړی دی چې هغوی به واپس نه ځي تر څو چې تاسو بیا نه مومي او تاسو نه بدل وانخلي او د خپل د کام په وجه هغوی سخت غوسه کېني او په خپل دغه کار هغوی پښیمانه دي چې مخکې ولې نه شامل شوي پکې په جنګ کې. وایي ما د هغوی کې دومره غوسه چې دومره غوسه ما مخکې چېرته نه دی لیدلی. نو ابو سفیان ووایي چې مړ نه شه ته څه ویلی یې. نو هغې وایي ته داسې ښکاري چې ته به دې ځای نه نه ځې تر څو چې دلته ته د اسونو تندي ونه ګورې. دا هم د هغې محاوره ده چې هلاکت درمیان رانه شي. وایي موږ ته به وګورې موږ خو په هغوی باندې غلبه بیا مونږ ته د هغوی هم د په دې اتفاق کړی چې د هغوی به بېخکني کوو. ابو سفیان وایي نو ما به ورته وویل چې زه تا دغه خبره نه کار نه ودروم کوم هیبتناکه منظر چې ما لیدلی دی نو هغې زه مجبوره کړې په شعر ویلو. ابو سفیان وایي چې شعرونه کم دي نو هغې بیا دا شعرونه ووایي چې کادت تهد من الاصوات راحلتي اس سألت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلا عند اللقاء ولا ميل معازيلي فزلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مغزولي فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغتمت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقولي من جيش أحمد لا وخش تنابلا وليس يوسف ما انظرت بالقیلی. چې کله په ځمکې باندې د اعلی نسل اسونه روان شو بېشمېره نو د هغې د خپو اوازونو نه جغت دا وه چې ممکنه دا وه چې زما د اوښې قدمونه ولړزېږي په ناقلاره او هغه اسونه دومره ښه لکه د زمرو په شان د بادر جنګیالي هغې باندې سواره وو داسې چې نه خو ډېر قد کې واړه دي او نه په جنګ کې د وسله نه لري او نه په شاه سوارۍ کې بې تجربه دي. یعنې جنګ د ښه مهارت لري او د تورې او د تیرانو نه ته دا وسله لري او د شاه سوارۍ په میدان کې هم یکتا دي. او زه دغه خبر ورکولو لپاره په تیزه راغلم او ما ته داسې لګېدل لکه ځمکه ټیټېږي لګیا ده د هغو اسونو مخې ته چې ورباندې هغه عظیم الشان جرنیل اوچت ناست و چې یوازې نه و سره د لاو لښکر را روان و. ما په خپل زړه کې وویل چې یې لښکر والاو تاسو په دغه جنګ کې د ابن حرب یعنی د ابو سفیان هلاکت دی او چې کله د جنگ میدان به د لښکر په د جنگ میدان کې به د لښکر आवाज وغږیږي نو زه د قریش هر تن ته چې هوښیار دی او معقول دی هغه متنبه کوم د احمد صلی الله علیه وسلم د دغه عظیم لښکر نه چې دغه فوج کې بیکاره او کم همته خلک نه دي او دغه لښکر د دهشت نه زه تاسو خبروم په الفاظ کې نشم بیانولی. د معبد دغه عصب شکن گفتگو او دغه اشارو سره د سفیان بن امیه چې کومه خبرې وي نو په دې د ابو سفیان دغه د ملګرو حوصلې ماتې شوې او په هغې باندې ناقلاري او روب تاری شو او ابو سفیان طاقت هم په دې کې بیا ښکارېدو چې هغه د څومره زر کېدی شي خپل لښکر سره د مکې ته واپس شي. او دې باره کې یو نوټ هم دی د ریسرچ سر له طرفه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معبد ته دا فرمایلي وو چې د ابو سفیان وسله شکني وکړه دا زنو نه دی دا خبره بیان کړې او دا وایي چې دا یو امکان دی چې دا د حکمت عملي په تور د جنگ رسول کریم دا خبره کړې و دا هم ممکنه د قیاس زیاته جوخته ده چې رسول کریم ورته سم نو فرمایلی. خو بهرحال دا دغې نوټو خو چې کوم معبد هم چې سم ویلي وو
او هغه چې مسلمانانو سره همدردي لري نو کېدای شي خدای پاک په خپله د هغه په زړه کې دا اچولی وي او په خپله ابو سفیان ته دا ډوله خبره کړې وي. خو بهرحال دا د ریسرچ سیل نوټ و او ما به چې سم هغه خپل سوچ و د هغه رسول کریم په واضح طور ورباندې د غلط بیانې نه ویلي، خو هغه په خپله داسې نقشه راکاږلې وه چې کافرانو ویرېده. بهرحال او دغه دوران چې د مشرکانو لښکر د مکې ته د واپسۍ تیاري کوله، ابو سفیان له خوا نه د عبدالقیس یو کاروان تیر شو چې ملته ایثار و. نو هغې ته یې تپوس کړو چې چېرته روان یو؟ نو هغې وویل چې موږ مدینې ته روان یو. نو په دې ابو سفیان ورته د پروپاګنډې لپاره د خپل طرف نه د یو نفسیاتي حملې په طور دا ووایي چې زما له طرفه به رسول کریم له یو پیغام ورکړي، زه تا دا کار او دا چې زه به ته د عکاس په میلې کې د کشمش نه ډک اوښان در کوم په دې باندې. نو هغې ورته وویل چې او نو ابو سفیان ورته وویل چې رسول کریم سره چې کله میلاو شوې نو ورته به ووایي چې موږ په دې اتفاق کړی دی چې موږ د هغوی او د هغې صحابو طرف ته را روان یو چې د هغې چې کوم دا خلک پاتې دي هغې د ویښ نه راوشو کوو. نو او بیا موږ تاسو پسې را روان یو. ابو سفیان دا وایي د مکې طرف ته روان شو او چې کله دا کاروان د رسول کریم سره د عمره الاسد په مقام میلاو شو نو عبدالقیس ابو سفیان دغه ملګرو چې څه ویلي هغې ته ووایي. نو رسول کریم چې دا واورېد نو وفرمیل چې حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنې خدا پاک موږ لپاره کافي دی او هغه څه ښه کارسازه دی. بهرحال عمره الاسد کې څه وخت پورې ایثار و هغوی او یې نه پس ته د اسلامي لښکر واپسې وشو ځکه چې کافران خو هلته نه روان شوي وو. د دې تفصیل کې لیکلي دی چې د معبد خزایي دا خبره چې ابو سفیان واورېده نو هغه د مدینې طرف ته د پیشقدمۍ اراده پرېښوده او د مکې طرف ته روان شو او معبد د یو تن په ذریعه د ابو سفیان د روانېدو خبر نبی کریم ته ولیږلو او رسول کریم د ګل د نهي او د چهارشنبې په ورځ دلته قیام فرمایلی و او بیا وی مدینې ته واپس لاړ او بلادري بیان کړي دي چې رسول کریم په دغه سفر کې د مدینې نه 15 ورځو لپاره بهر و او یو روایت کې دا راغلی چې رسول کریم د جمعې پر ورځ مدینې ته واپس راغلی و او 15 ورځې د مدینې نه بهر و. حضرت ابو عبیده وایي چې رسول کریم د مدینې نه د واپس راتلو نه مخکې معاویه بن مغیره گرفتار کړی و او معاویه بن مغیره د عبدالملک بن مروان نیکه و او د معاویه نه علاوه ابو وزه جمحي هغوی گرفتار کړی و او معاویه بن مغیره باره کې دا روایت دی چې حضرت زید بن حارثه حضرت عمار بن یاسر معاویه د عمره الاسد نه په واپسۍ بیا وجلی و. د دې وجه دا وه چې معاویه په پټه مدینې کې اوسېدو لګیا و او د مدینې حالات نه به مخالفان خبرول او چې کله ونیوی شو نو د حضرت عثمان پناه ته لاړو او حضرت عثمان رسول کریم نه د هغه لپاره امان وغوښته. نو رسول کریم ورله امان ورکړو. دی ورته وفرمیل چې چې دا به د 3 ورځو کې دننه دې ځنه ځي او که 3 ورځو نه پس دا دلته وکتې شو نو به وجلی شي. خو دا هلته د 3 ورځو نه پس ته ایثار و او پټ و. نو رسول کریم بیا هغوی دواړو یعنې زید بن حارثه او حضرت عمار بن یاسر ته وفرمیل چې تاسو به فلاني ځای کې وګورئ چې هغه پټ دی. نو دوی دواړه چې ورغلو نو هغه هملته و نو بیا دوی هغه ووجلو. بیا لیکلی شوي دي چې همدلته د عمره الاسد په مقام رسول کریم د مشرکانو شاعر ابوزه هم گرفتار کړی و. دا هم هغه ابوزه و چې د بدر په غزا کې د مسلمانانو په لاس گرفتار شوی و. نو د رسول کریم له هغه وخت د خپل د غربت او د خپل د لونو واسطه ورکړی و چې زه عیالدار یم او زما د لونو سرپرست څوک نشته نو به ما رحم وفرمایي. نو په دې رسول کریم د دې د لونو په وجه دا بغیر د فدیې نه د احسان په طور پرېښی و او د نه دا لوز اخیستو چې آینده به نه هغه د رسول کریم خلاف جنگ راځي او نه به د هغې خلاف لښکر راغونډوي او نه به څوک د رسول کریم خلاف لمسوي. خو د خپل لوز مات کو او د احد په جنگ کې قریش سره واپس راغلو او د به خلک لمسول او د خپل د شعرونو په ذریعه به هغوی راپارول چې د رسول کریم خلاف جنگ وکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلی و چې دې ځل دا تن بچ پاتې نشي. نو بیا دا گرفتار شو. د یو قول مطابق د احد د جنگ نه پسې چې کله مشرکان په واپسۍ کې د عمره الاسد په مقام ایثار و نو دوی ابوزه هملته اوده پرېښی و او تر غرمې دا هلته غافل اوده و او حضرت عاصم بن ثابت هغه ته نو چې دا گرفتار کړی و او په دغه غزا کې هم دا یو مشرک چې گرفتار شوی و. د یو قول مطابق
حضرت عمر بن عبدالله هغه ته نوجدای گرفتار کړی وو. د گرفتارۍ نه پس ته ابوذر رسول کریم مخې ته راوستی شو چې رسول کریم ته هغه وکتل نو ورته ووی هغه چې رسول کریم ولید نو ورته ووی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ما پرېږدئ په ما احسان وکړئ او زما د لوڼو له خاطره ما رها کړئ زه لوس کوم چې آینده به هیڅ ټیم داسې حرکت نه کوم. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې نه قسم په خدای چې اوس به ستا مخ ته نصیب نشي چې مکه وګوري. او یو روایت کې دا دی چې هغوی دا فرمیلي چې اوس به ته دغه ګیرې سره د حضرت اسود سره کېننې او دا به ونه ویلی شي چې ما محمد له دوکه ورکو راغلم. او بیا هغوی د حضرت زید طرف ته متوجه شو، هغوی له حکم ورکړو چې دې مری پرېږده. او یو روایت کې دی چې هغوی دا حکم حضرت عاصم بن ثابت له ورکړی وو. او بیا هغوی دا فرمیلي چې د یو سړي نه مؤمن 2 ځله نشي چیچلی کېدی. حضور فرمایي چې انشاءالله باقي باندې بیانېږي. حضور فرمایي چې دعاګانې جاري ساتي د دنیا د حالاتو لپاره. خدای پاک د هر احمدي د هر قسم شر نه محفوظ وساتي. حضور فرمایي چې دا وخت به زه یو جنازه کوم چې د مکرم فراز احمد طاهر جنازه ده چې په آسټرالیا کې 13 ورځو کې شهید شوی دی. د دې د واقع باره کې لیکلی شوی دی چې د آسټرالیا د ښار سیډني مشهور علاقه د بنډای هلته یو شاپینګ سنټر دی. هلته یو د آسټرالیا یو تن و چې هغې د چاقوانو په وار دی شهید کړي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی هلته په شاپینګ سنټر کې د سکیورټي ګارډ په طور کار کولو. 13 کاله عمر او ناواده کړي وو. په دغه حمله کې 12 کسان ژوبل شوي دي او 6 کسان وفات شوي دي. او د وفات کېدونکو کې 6 کسانو کې 15 ښځې وې. فراز احمد طاهر صاحب مرحوم ربو سره تعلق لرلو. په کال 2013 کې دوی پاکستان نه سریلانکا ته تللي وو. 4 کالو پورې دوی ملته. بیا 13 کال دوی د UNHCR په وساطت آسټرالیا ته راغلي وو. 13 کال مرحوم خپل سکیورټي لایسنس جوړ کړی وو چې په کوم ورځ دوی وفات شوي دي هغه ورځ په شاپینګ سنټر کې د ورځې ړومبی د دوی ډیوټي وه. دوی به شپې ډیوټي کوله خو د ورځې دا ړومبی ډیوټي وه. د تفصیلاتو مطابق چې کله مکرم فراز احمد طاهر صاحب وروم خلک ولیده چې په ناکلارۍ په حل کې خوا دې خوا منډې وهي نو دوی حملاور ودرولو لپاره ورمخکې شو او په دغه حملاور په مرحوم باندې وار وکړو چې دې ته بیا پاتې نه شو. او په دغه حمله کې وړومبی دوی وو چې وفات شوي وو. او د مرحوم په خاندان کې حمده د دې د غور نیکه مکرم احمد صاحب په وسادت راغلی او چې د شاهپور ضلع اوسیدونکي وو. د دوی نیکه مکرم صوفي احمدیار صاحب د یوې اوږدې مودې نه د جومات د خدمت توفیق ملاویږي لګیا دی. د دوی والد بشیر احمد صاحب په 2015 کې چې کال 2015 کې او مور د دوی رضا بیگم صاحبه په کال 2014 کې وفات شوې ده. د دې په غمزپلو کې 3 وروڼه او 2 خویندې او نیکه صوفي احمدیار صاحب شامل دي. د دې په تفصیلاتو کې نور دام راغلي دي چې د آسټرالیا وزیر اعظم او د نیو ساوث ویلز پریمیر فراز احمد طاهر صاحب مرحوم د بادرۍ او د قربانۍ له هغې خراج تحسین وړاندې کړی دی. همدغه شان په آسټرالیا کې مقیم د پاکستان های کمشنر هم فراز احمد طاهر په بادرۍ خراج تحسین هغوی ته وړاندې کړی دی او د افسوس اظهار یې کړی دی او د هر قسم د تعاون هغوی یقین ورکړی دی. او د دغه واقعې باره کې په میډیا کې د 100 نه زیات خبرونه راغلي دي او نور هم روان دي. نن حضور فرمایي د هغې د جنازه او په هلته هم په هغه موقع هم د هغه پریمیر پرایم منسټر وغیره راغلي وو او هغوی یو ځل بیا دوی ته خراج تحسین وړاندې کړی وو. په سوشل میډیا هم د فراز احمد طاهر صاحب مرحوم د بادرۍ او د دغې د بادري او قرباني ډېر په خاسته لفظونو کې بیانېږي لګیا د اکثر خلک هغې ته قامي هیرو ویل لګیا دي. د دې د قرباني ظاهري چې هغوی پاکستان نه د مرګ په ویره نه راغلي بلکې چې کوم د مذهب پابندۍ په احمدیانو لګولې کېږي دین دوی تنګ شوي او ملک یې پرېښی و. چېرته چې د خدای او د هغه د رسول نامخصو نه دوی منع کېدل یعنې په پاکستان کې چې دوی منع کېږي د خدای او د رسول نامخصو نه. صدر خدام الحمدیه عدنان قادر صاحب و چې په 21 اپریل د اتوار په ورځ د آسټرالیا د حکومت له طرفه
د شاپینګ مال سره جوخت یو پروګرام منعقد شوی و چې مقصد یې هغه ټولو کسانو ته خراج عقیدت وړاندې کولو چې په دغه واقعې کې وفات شوي دي. په دغه پروګرام کې وزیر اعظم د استرالیا د نیو ساوث ویلز پریمیر، اپوزیشن لیډر، د پارلیمان غړي او د مقامي او د نورو کونسلونو میرز او پولیسو، د آرمي او د نیوي اعلی افسران په ګڼ شمېر کې د میډیا او د ژوند نورو شعبو سره تعلق لرونکو اعلی افسرانو شرکت کړی. په دغه موقع د جومات خلک هم په دغه پروګرام کې راغوښتلي شوي. د دوی مشر ورور مدثر بشیر وایي چې ډېر مرحوم د وړوکوالي راځي ډېر محنتي و، په مخ به مسکا وه او یو نر طفل و. دوی د دې عمر 11 کاله چې کله یو والد صاحب وفات شوي وو. زموږ مشر ورور مظفر احمد صاحب د پلار په شان موږ پاللی وو. د تعلیم سره مرحوم د خپل د رور کاروبار کې به مدد کولو او ډېر محنتي وو، مینه ناک وروڼو خویندو سره نرم مزاج او په طبیعت کې د دوی ټوکم وه، هېڅ چېرې هم د وروڼو خویندو نه خفه شوي نه وو او په جماعتي کارونو کې هم دوی ډېره برخه اخیسته. څومره موده چې پاکستان کې وو نو بیا په سریلنکا او بیا په استرالیا کې چېرته هم چې دوی وو په جماعتي کارونو کې دوی ډېر سرګرمه وو. خلافت سره ډېر د اخلاص او د وفا او د مینې تعلق و او دا به دوی وي چې نېشنالټي میلاوه شي نو مخکې به لندن ته ځم، خلیفة المسیح سره به میلاویږم. دا د دوی خواهش و. د دوی وړوکي ورور کشر ورور شیراز احمد وي چې د قرآن تلاوت به ډېر په خوشالانه کولو او د مونځونو به پابندي کوله. مربي کامران مبشر صاحب وایي چې ما په مرحوم کې یوه خوبي دا لیدلې وه چې د جماعتي مشرانو او د مربیانو به دوی ډېر عزت کولو او کله به هم چې د هغوی له طرفه څه هدایت ورکړی کېدو نو دوی به انکار نه کولو او که د دوی د څه غلطۍ طرف ته به توجه وګرځولی شوه نو بیخي به بد نه منل او ډېرې په عاجزۍ به خاموشي خپله که او د خپلې غلطۍ به اعتراف کولو او خپل اصلاح به کوله. د دوی یو ملګری احمد ابراهیم وایي چې مرحوم دین او خلافت سره بې مثاله مینه لرله او داسې وجودو او د جومات او د دارانو عزت به یې کوله، د مونځونو پابندي به یې کوله. وایي زما دوی سره د یو ورور او د ملګري رشته جوړه شوې وه او کله به ورته ما غوسه هم وکړه په څه خبره نو دوی به سترګې ټیټې کړې اورېده به وایي چې دا به وایي چې آینده به د شکایت موقع نه درکوم. ډېر مینه ناک و، په مخ به یې مسکا وه. د برزبن صدر جومات وایي چې تېره میاشت په مارچ کې د یوې هفتې لپاره برزبن ته راغلي وو او د راتلو وجه د خپلو ملګرو او خپلوانو سره ملاقات ښودلی و. دا وی چې چا په زړه کې که څه خفګان دی یا څه ګیله ده نو زه معافي وغواړم او سولې له راغلی یم. بار بار به یې ټولو نه معافي غوښته. داسې لګېده لکه چې غالبا ټولو ته په مخه ښه ویلو له راغلی دی. د دوی یو ملګری دی شجر احمد هغوی وایي چې محنتي، نر او فرض انسان و. مرحوم سره چې کوم زخمی شوی بل سکیورټي ګارډ دی هغې دا وایي چې څنګه چې حملاور شاپینګ سنټر کې داخل شو او خلکو چې منډه کړه چې هغې ته یې وکته نو مرحوم د بادریا مظاهره کړې وه او د هغې د ودرولو کوشش یې کړی و، د هغه مخې ته ودرېدلي وو او د نورو په حفاظت کې خپل د ژوند قرباني هغې وړاندې کړې وه. په سوشل میډیا هم خلک فراز طاهر صاحب له خراج تحسین وړاندې کوي لګیا دي. یو تندي کریس مرفي هغوی په خپل تبصرې کې لیکلي دي چې د حملې نه مخکې ما یو خوش لباسه سکیورټي ګارډ فراز طاهر ولیده چې په شاپینګ سنټر کې په خپلې ډوټۍ و. هغه یو هیرو و چې د عوام د ژوند بچ کولو لپاره خپل ژوند قربان کو. یو ښځه ربیکا آیرس لیکي چې فراز طاهر په خپل ملک کې د ظلم نه بچ کېدو لپاره او د امن او د یو بهتره مستقبل لپاره استرالیا ته راغلی و. په خپلو خلکو کې ډېر مقبوله و او هغه د ولس بچ کولو لپاره خپل ژوند قربان کو او زه د هغې د خاندان والاو سره او د هغې د جومات خلکو سره د افسوس اظهار کوم او دا یو ډېره تکلیف دی حادثه ده. همدغه شان ډېر نور تبصرې د خلکو راغلي دي چا هم چې دلته په شاپینګ مال کې او چا هم چې خبر لوستی دی هغه
جامع احمدي ربو کې سبق وی عزیزم حسور احمد هغې دا وی چې دا زما د تره زوی و فراز طاهر ډېر ښه شخصیت یې لرلو 15 وخته مونځ اهتمام به یې کولو نورو ته به یې د دې تلقین کولو هر چا سره په مسکا میلاوېدو خپل کشر ورور به یې زه ګڼله ما څه خبره به یې باندې که پویولم ونه په مینه به یې پویولم همیشه به یې دعا لپاره وي چې زه به تاسو لپاره دعا کوم تاسو ما لپاره دعا کوئ په آخري ورځ چې کله دوی شهید شوي هغه ورځ هم د هغوی فون راغلی و چې د استرالیا کې دغه وخت سهار 4 بجې د مشر ورور ورته ووایي چې دا وخت ته به په کار له ځینې وده شو نو ده ورته چې لا به تهجد کوم او تاسو ټول لپاره به دعا هم کوم بیا د سهار لمونځ به وکړم په کار له به ورشم د وده کېدو وخت نشته نو دا د دې د سهار د شفټ لومبۍ ورځ وه مخکې به دوی د ماښام شفټ کولو بیا دې لیکي چې زموږ د خاندان دا درېیم شهادت دی مخکې زما د ترور خاوند محمد نواز صاحب اورنګي ټاون کراچۍ کې په 11 سپتمبر کال 2012 شهید شوي وو بیا زغوی ماما اعجاز احمد صاحب په اورنګي ټاون کراچۍ کې په 4 سپتمبر کال 2014 شهید شوي وو اوس فراز احمد صاحب شهید شو نو لکه څنګه چې ما وی حضور وی چې ما مخکې مو وی چې دوی دا وښودل چې زه د مرګ له ویرې د ملک نه نوم راوتې بلکې د مذهبي ازادۍ لپاره راغلی وم خدای پاک دې د مرحوم درجات اوچت کړي او د ټولو لوایکونو له دې صبر او حوصله ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر